الرحیم. زه پرنسپل ایکسپورټ پبلک های سکول صدا. اصل کې کته سوک سوی ایمو دا ضلع کرم او د سرمایي علاقې دي اته میاشتو نه تقریبا یو سکول باندې 31 دسمبر نه مخ خپل سکولونه بند کړی دي. په 1 مارچ باندې تقریبا مکلو کړو 13 مارچ پرې مو خپل څه دی هغه کوم ورکینګ وی پیپر هغه کړی دی. نیمه لا پړی متاثر شو تقریبا اته نیمه میاشتې سکولونه بند شو. دا اته نیمه میاشتو کې مو مختلف سیشن کړی دي ګورنمنت سره او ګورنمنت څه دی هغه مو سره ټال مټول کوي همیشه متدوکار کړی دی 15 دن 20 دن 15 دن 20 دن په دې باندې مونږه ته نیمه میاشتې تیر کې نو مجبور شو خپل بچی مو روبستلو چې پرامن احتجاج څه دی مونږ کوو او کدا درې څلور مو مطالبه دي کدا دوی پرا نکړي نو مو مجبور یو سمو څه دی مزید اقدامات کوو مخکې به څه دی درنه به کوو روډ به بندو مجبور یو ایمو ټیچر څه دی متاثر شوي دي سټوډنټ متاثر شوي دي او دا کوم کال دی 2020 دا انتهایی مو متاثر شو تقریبا یو سیشن پاتې دی څلور میاشتې نو دا ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر 31 دسمبر باندې مو بیا چھوټه کیږي دا څلور میاشتو کې سه اتوار زو بسې نورې مو کومې علاقې چھوټه دی هغه بسې دوی میاشتې دونی میاشتې مو سیشن پدې کیږي دا غو دونی میاشتو کې بزد یا نم لسم ولا څنګه تیروم زبا نور روډ کې څنګه تیروم دا ډیر متاثر شو مو 2020 تبا شولو مو ټیچر تبا شو مو سټوډنټ تبا شولو مو حکومت نه مطالبه کو صدیقومه غیر ملکی کومه ایجنډې باندې تاسو روانه مهرباني وکړه که بهر ملک سکول بندي هغه ته سہولیات شته هغه پای جی سیستم لګولې دی هغه څه دی آنلاین کلاسونه شته ایما قبایل بچای څه دی متاثر دی هغه ته نه څه دی 3G شته نه 4G شته نه 5G شته نه هغه غربت وجه نه څه دی هغه بازار تر تلای شي خپل کلاسونه وغلي نو حکومت نه پر زور مطالبه کوو چې زر نظر 15 ستمبر مو بالکل سره نه منو کومه آل پاکستان پرائیویٹ ایسوسیشن کومه فیصله ده 15 تقریبا اگست دینه مو سکول خلاص کړی دی هیڅ کله مو دوباره خپل سکولونه بندول ته تیار نه یو حکومت نو په زور مطالبه ده صدا مو کومه مطالبه دي د ومنل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. مو تاسو د میډیا ډیر شکرګزار یو چې تاسو مو ته دومره ټایم راکو مودي پروګرام ته مودي احتجاج ته تاسو یو شکل ویر کو څنګه تاسو اعلی حکام ته ورسو څو پرې د دې احتجاج تعلق دی د ټول پاکستان کې دا احتجاج جاری دی یغي مین واجه دا دي چې کورونا په شکل کې ټول دنیا ته نقصان ورسېد د ژوند هر شوبه متاثر کړه د مومنو خو اوس د ژوند هر شوبه څومره متاثر او عمره طریقې سره کولاو شوي واحد کا باندې دلته یو مدرسه باندې یو تعلیمي اداره باندې هغه کې بیا نقصان ټول ته ورسېدو کله پوری صدا باندې نو زه دا منم چې ټیچرز ته نقصان ورسېدو خو ما بنیادی نقصان ما سټوډنټ ته ورسېدو هغه تعلیم نه پاتې شو کومو ګرمې علاقې وکسو هلته تقریبا اپریل مئی کې بند شو او د جون جولای اګست هغه الریډي چټیانې وي د ګرمې والا ایما والا څه دی هغه مو دسمبر نه باندې اته د اګست اته میاشتې ما سکولونه باندې اته میاشتې ما استاد تنخوا وانه غسته اته میاشتې مو ادارو ته پیس نه دی راغلی وړ کې پیس نه دی راوړی نو ان شاء الله پیس راشي مو خپل استاد ته ټول نمخ کې په اول پرایورټي کې مو استاد ته غتن هغواني پورا کوو او بیا مو د خپل کورسونو پورا کولې کوشش کوو اوس کوي متي چیرې تاسو سکولونه بند کوي نو کم از کم مو د پرایویټ سکولونو خپل FFE پړنو ته یي هغه مو خپل 25 ارب روپیا د پرتی دي خپل د پرایویټ سکولونو پرتی دي موس کا زیات پیسہ لگی نو 2 ارب روپے والا لگی 25 ارب نه 2 ارب روپے د ټیچرز ته دوی ویر کی کنه نه ما د ټیچرز غلا په پځای وشي حالان کې داسې ټیچرز مو سره شته څنګه پروژې کې خودکشیانه وکړلې هغه 15 روزي په اوبور جماعت وکړلو نو یقینا حکومت مو سره سمرسته نه دی کړی پرون څه کوم اقدام یې سفارون کړی دی اعلان کې مو خو بداویو دا بخي ډیر بیکاره او نکاره کړی ځکه تخپل قانون نه خبر ایسی سره یا ایډیشنل ایسی سره کوم اختیاراتي د اغونه تجاوز کړی دی سکول نه بغیر ټایم کې راغلی بیا د افیس سیل کړو افیس مت د حکومت طرف نه کولاو دی په های سکول کې اته ټیچرز ور سره افیس کولاو دی ځکه چې پاره کې د MCs دی پاره کې سرټیفیکیټس دی دغه وډ کې د ضرورت ولا شان دی هغه د پرون سیل کړی دی اوس مونږ د مطالبه بیا کوو چې هغه سیلونه د ختم کی او باقی د سکول ټول پاکستان کې کولاو دی کله ټول پاکستان کومه فیصله و مو ته تیار یو
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نوال خو دی کورم سوشل میډیا ډیر شکرګزار یو سغوی راغلو مو د دې احتجاج کې او د مو आवाज مخکې ورسول او د مو आवाज اوچات کو احتجاج حواله سره لکه څنګه د دې مو وروته نو اکثر مو پرایویټ سکول نه سپیشلی پرنسپلز او ام ډي ګونز په دې حالت پرې مو مجبور شول چې په دغه د تعلیم ادارو کولویدو لپاره هیڅ قسم د پالیسی نه اختیار کړي بلکې همیشه هم دغه د کېدي ته نن به کولويږي سبا به کولويږي څه کله یو ټایم ویل کې دغه ډیټ ته کولويږي هغه ډیټ مخې ته راشي نو هغه ډیټ نه دغه څه کسي بیا ریواز ګیر لګولي بیا بل ډیټ وته ویل کی نو دی حواله سره لکه څنګه نورې په پاکستان کې سپیشلی په پاکستان کې د سیوا د تعلیم ادارو نه بغیر بل په یو شي باندې لاک ډاون نشته د هر قسم د لاک ډاون ختم شو نو ځکه موږ د مطالبه کوو حکومت نه تاسو مهرباني وکړئ د کوم تاسو څه په تعلیم ادارو باندې پرتش نه کولای دي صرف د تعلیم لپاره د بچو ژوندۍ ته په کولو لپاره څه کوم تاسو پلان جوړ کړی د مهرباني وکړئ څه دا پلان ختم کوئ د بچو لپاره خپل حق ورکړئ کوئی او د غوړ قیمتي ټیم نور ضایع نه کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل ام ډي ویلکم سکول صدا او کابینټ ممبر مو احتجاج ته ویلې مته شو دا د احتجاج نړۍ ویلې نن شروع شوه دې مین وجوهات دا اوس مو څومره پاکستان په لیول باندې پرایویټ سکول اسوسیشن دی مو دغه مطابق دا نه چې صرف په کورمي سکولونه کولاوي په ټول پاکستان کې سکول شوي دي هغه نه بعد بیا څه کله مو سکولونه کولاو شو سکولونو نه مخکې مو څه مذکرات یا روانو څه ډایلاګ یا روانو ای سی ځای هغه زیدینو صاحب سا نو هغه ځای مو ډایلاګ روانو ډایلاګ په مانس کې کوم ایمو ایډیشنل ای سی دی یوسف هارون صاحب هغه دا وکړو چې په سیکنډ ټایم کې غیر قانوني کوم کار آی وکړو چې یو دوه سکولونه یې مو ته سیل کړو ای سیل مو مکمل هلاپي او کدا سیل چې د دو بیا کولاو نه کړو او مزید دا باند وساتلو ایمو حکمت عملی به نن مو جوړو هغه به انشاءالله مخکې بیا ته استمو هغه بیان کوو شیر کوو بس یاره ایمو به دا حکمت عملی وي د په اړ کې